سلامونه په خیرونه ستړي مشئ په خیر پښتونخوا ته او ګډ مارنینګ او سهار هم په خیر او ورځ هم په خیر خدای دې وکړي چې تاسو خپل سهار زمونږ د خپرونې په خیر پښتونخوا سره شروع کړی وي او نن په دې ورځ کې بیا تاسو ته بېلابېل سیګمنټ چې کوم دي هغه لرو په خیر پښتونخوا کې تاسو هم کولی شئ چې موږ سره په دې پروګرام کې تاسو برخه والی زمونږ د پروګرام یا زمونږ د چینل چې کوم هینډلز دي هغه به تاسو ښکارېږي دا وخت تاسو هم کولی شئ چې مونږ په هغې باندې فالو کړئ که هغه زموږ د هم پښتون فیسبوک اکاونټ دی که انسټاګرام دی او که زموږ یوټیوب چینل دی لیدونکو نن بیا پروګرام کې بېلابېل میلمانه لرو څنګه تاسو ته معلومه ده چې د هفتې دا 15 ورځې چې کوم دي هغه موږ داسې تاسو لپاره ډیزاین کړي دي چې انټرټینمنټ وي انفارمیشن هم وي ایجوکیشن هم وي هیلث هم وي او هغې سره سره داسې میلمانه هم وي چې د هغې د ژوند کوم سټوري موږ وورو یا د هغې چې کوم سفر دی هغه موږ وګورو هغې نه موږ موټیویټ شو دې ته موټیویټ شو که دوی دا کار کولی شي دوی په خپل ژوند کې څنګه خپل وخت د خپل ځان د خپل فیملی نه علاوه د نورو په کار څنګه راولي نو هغه خلکو ته هم په دې کې موږ موقع ورکوو که تاسو غواړئ چې ستاسو خواوشا کې داسې خلک شته چې واقعا هغوی بغیر څه ورته وایي چې د څه تضاد نه او بغیر د دې نه چې هغه د خپل ځان دپاره څه فایده ولري د معاشرې دپاره د خلکو دپاره د سوسایټۍ دپاره داسې څه کوي چې هغې ته فایده رسیږي نو تاسو هم موږ سره زموږ چې کوم ایمیل ایډرس دی یا زموږ چې کوم واتساپ نمبر دی هغې باندې تاسو موږ ته واتساپ کولی شي ځکه موږ غواړو دا چې دا خلک موټیویټ شي دا خلک چې کوم دی اپریشیټ شي او دې سره سره موږ او تاسو یو موټیویشن ملو چې موږ هم پکار دی چې واړه کارونه دي ضروري چې موږ ډېر غټ کار وکړو خو چې واړه کارونه کنټریبیوټ کړو د ملک ته د سوسایټۍ ته او ځکه چې دا سوسایټي چې کومه دا زموږ د ټولو نه جوړیږي نو فارسي متل دی وایي کتره دریا مې شول چې زه یو سټپ والم تاسو یو سټپ والی بل یو سټپ والی نو دا معاشره به ډېره ښایسته معاشره جوړه شي او دا معاشره زموږ او ستاسو ده لیدونکو هم دې خبرې سره غواړم چې ورکوټې شاندمه والم د مینه وروسته به راځو بیا به خپل میلمانه وار په وار تاسو در پېژنم او هغوی سره به موږ خبرې کوو په خیر پښتونخوا ستړي مشئ یو وارې بیا په خیر پښتونخوا ته لیدونکو ما څنګه د پروګرام په شروع کې ووایي چې نن او هسې موږ په خپرونه کې کوشش دا وي چې داسې میلمانه هم موږ راوغواړو چې هغوی د سوسایټۍ ته چې دی کار کوي د دوی په ښېګړه کې هغوی ونډه اخلي او بغیر د سلالش نه او بله خبره دا ده چې زه ما سره چې اوس کوم ځوان ناست دی په خپله خو دې سټوډنټ دی او دی چې کوم کار کوي واقعا چې ډېر غوره کار کوي د انسانیت دپاره کار کوي او دوی موږ سره زموږ چې کوم واتساپ نمبر تاسو ته ښکارېږي په دې باندې رابطه کړې وه زموږ د ټیم سره او کله چې هغه خپل ډیټیل زموږ سره شیر کړو نو موږ وی چې واقعا داسې میلمه خو پکار دی چې موږ خپل پروګرام ته راوغواړو تر څو پورې دوی اپریشیټ شي او موږ او تاسو موټیویټ شو او موږ تاسو دا زده کړه وکړو که دوی د خیر ښېګړې کارونه کولی شي نو موږ او تاسو هم کولی شو ما سره ناست دی حمیدالله مومند د مومند دوی جنس نه ستړي مشئ ډېره مننه څنګه یې تاسو ښه الحمدلله تاسو ښه الله کرم دی بالکل ټیک ښه نو چې مومند دې ولیکلو خو د مومند جنسۍ نه وي صحیح ده ښه نو د کوم علاقې سره هم تعلق دی خاص مومند جنسۍ غرنۍ شاتی کور حلیم ځای تحصیل ورته وایي د هغې اوسېدونکی ښه صحیح ژوند کوو ښه صحیح ده دا راته وایي چې اوس په خپله هم تاسو سټوډنټ یې صحیح ده یونیورسټۍ کې سبق وایي او 6 کاله مخکې چې کله تاسو خپل ان جی او شروع کړله د دې ضرورت ته ولې پیښ شو او تاسو د ان جی او نوم څه دی زما د ان جی او نوم دی سهار ویلفیر فاونډیشن سهار بالکل زه 9 کلاس کې چې ما په دې باندې کار شروع کړو یو طرف ته ترهګري او بل طرف ته زمونږ کم ځوانانو ها ډرګز راګیر کړي ورانه ډېر زیات ډېر بد حال و تر دې حال و چې زناوران هم موږ نه افیکټ شو هغه به سټوریز ته ټایم څه ویم چې هغه څنګه افیکټډ شو مانه زناوران نو زما خیالات دومره لاړ چې بالکل ما نه شو لیدلی دا حالات چې ماشومان به هلته ناست کم دغه نو په دغه درد باندې ما پیله ځل یو هڅه وکړله ما چې یاره ما خپل تاریخ د مومند وکړو چې یاره داسې څه مخکې واقعات شوي چې یاره زموږ مشران موږ څه ودرېدي یا کې سوسایټي کې چینج راغلی 99% ما ته دا شور و چې یاره دا کار نه کېږي بس ما خپل ضمیر منله دا زه کولی شم نو بس هغې په نسبت باندې 6 کاله مخکې ما
په کار روان یو الحمدلله اوس تر ډېر مخکې پورې الحمدلله زموږ فاونډیشن چې مخکې تللی ده. تاسو وایئ چې تاسو هغه وخت کې په 9th کلاس کې وم او ظاهره ده ستاسو عمر دومره کم و بیا د NGO دپاره دې دپاره د سپورټ ډېر ضرورت دي او د 9 کلاس کې چې ماشوم وي نو د هغه خلک دونه خبره هم سیریس نه اخلي ځکه هغوی دا وایي چې دا نه پوهېږي یا دا څه وایي یا دا که نه او بیا ظاهره خبر نو هغلته کې تاسو راته لږ دا وایي چې کله ستاسو ذهن ته دا آیډیا راغی او تاسو وایي چې زه دا کار کوم چا در سره سپورټ وکړو چا سره د آیډیا شیر کا دا لږ موږ ته وایه. نجیبه فیض وخت دا و چې یو خوف یره وه یو طرف ته د ترهګرۍ یره وي او بل طرف ته ته داسې روځي نو ډېره مشکله وه خو ما ډېره مشوره ما یوت څه کوله چې کوم کس به ما ویل چې یاره زما فاونډیشن کې ما دا آیډیا هم 30 ساله وه اوټ کس زه نه رانه باسم زه به یوت رانه باسم نو یوت دا چې هغې کې جذبه وه هغوی دې دغه ته تیار وو ما یوت سره ډېره جذبه کوه ورنه کور والا لکه یوت کې چا سره ملګرو سره کلاس فیلو سره مالت کې چا سره څنګه دا زما چې کوم خاص ملګري وو هغوی سره دا څیز ما شیر کوو هغوی له مطلب میټینګ به مې کوو مزه بس احتجاج مې اویرنس مې پیله راوست لږ شان دی بیا مې احتجاج سټارټ کړو چې احتجاج مې سټارټ کړو نو خبرې زما خلکو واورېدې چې دا څه وایي خلکو دا نه منل چې دا یو کرایم دی یا تباهي ده خپل بچي پورې انسان محدود چې چا بچی به هغه وویل چې یاره دا څیز بد دی چې چا بچی به دا وکړي که چا بچی نو افیکټډ نو هغه به چې تکلیف نه هیڅ تکلیف نه غوښته نه نو دغه اویرنس ما راوست چې که په معاشره کې یو کس افیکټډ وي که نه نو ستا بچي ته هم خطره ده دی ستا کور ته هم دا عذاب راتللی شي دغه یې پرنګ دا یوت راسه خپل ملګري فاونډیشن څوک ملګري وو هغه راسه ودرېدل چې هغه راسه ودرېدل بس روان شو کار مزه نو تاسو بیا د دې دپاره څه سینټر جوړ کړی و اوس تقریبا په 6 فروری باندې زما داسې وشو چې هلته بهر چا خپل پوډر خانه وه مطلب په درجنو پوډر خانې وي چرسي خانې به وي مطلب دا چا کرایم نه ګڼو دا یو عام دغه نو چې کله راووتم د خلکو به خندا شانې کوي دا خو لیونی دی خو نجیبه چې کله مې راګیر کړ که نه بیا دوی ته پته ولګي چې یاره دا شی کرایم دی او دا موږ اوس خرابوي او الحمدلله په 15 کاله کې مې داسې وکړو چې مومن مې بالکل صفا کړه 95% ایریا ماته اوس کور ده 5% ایریا ماته کور نه ده هغې هم څه وجوهات دي چې په هغې په وجه ماته ایریا کور نه ده موږ به سلو ځو چې زه تاسو نه کوم تپوس کوم هغه دا دی چې آیا تاسو چې کله دا پروسس شروع کو نو تاسو څنګه د سنم شروع کړه پیسې د هغې کې پکار وي نه وي پکار د کومو خلکو چې الریډي په پوډر باندې اخته و د هغې علاج هم کولو که نه کومو خلکو چې خرڅول د هغې دغه ماول شروع کو مخالفت هم شروع کو دا موږ ته لږ ووایه جیبه پهله ما دا وکړو چې د دې نه مخکې د ډرګز نه مخکې ما د یتیمانانو تخترو کې کپړې به کولې ما ویل زه به 24 ته کوم هغه به 2-300 ته هغه ورسېدلی ما ویل چې دې معاشره کې ډېر څه کېدلی شي چې زه مخکې شم بیا ما چې احتجاجونه راونیول که نه نو پهله ما احتجاج کړو دا څیز لږ راکم کم چې دا خلک پوه کړم اویرنس پکې راشي چې یاره شیز ټیک نه دی نو چې ما کله راونیول چې کله دا حالات ته مې ورسو بیا مې ریهاب سنټر ودرو چې یاره اوس به زه ستا علاج کوم دا ستا په خپل فیملي کې داسې نږدې څوک چې هغه په دې باندې اخته و هېڅوک نه و چې کله زما په ګاونډ کې هغه ځناور راوښتو که نه په ډرګز باندې هغه وخت نه ما غوسه راله چې زه به دې شیز خلاف لاس اچوم ځناور په نشه راوښتو او بالکل هغه داسې راوښتو داسې کهاني وه چې ګوته کتلي دا ګندم چې کله خلک کټ کړي که نه غنم نو بیا دا خلک دا زموږ کلیو کې دا خلک دا ځناوران بار راوباسي یو غوا وه غوا چې کومه وه هغه به دغه ته راتله که نه دغه ډیران ته راتله ډیران نه وي کوم د ډرګز کې دا واپس تلله کور ته چې کله د کرونده بیا وشوله که نه غنم بیا وکرل شو دوی د غوا کور ته بوتلل په موږي باندې وتړله چې کومله به هغه ټایم رالی غوا به راولیسته پسې چلو شو دوی به غوا خلاصه کړه واپس په لاړه ده قلیان به یې بوی کړه هغه به یې وجول واپس په راله ټیک ټاک وه نو ما ته پته ولګي چې یاره زموږ ځناور افیکټډ کېدی شي نو زموږ ځوانان به ولې افیکټډ کېږي و دغې نه مې لاس واچو چې زه به دا نو داسې ته که نه چې تاسو چې تاسو ملګري تاسو سره او تاسو دوستان تاسو سره او تاسو چې لږ هلته کې ډېر داسې ځایونه وو چې اوپنلی به هلته ډرګز او چرسخانې او دا شیزونه ول نو هغه خلک خو ډېر پاورفل هم وي که نه او دا ځکه چې د هغوی دا بزنس دی نو خامخا نو هغوی تاسو ته پرابلمز جوړ نه کړه بیا په کلي کې یا په داسې علاقو کې چې کوم دی مشران وي یا دغه وي نو د هغه ځکه زموږ یو غټ پرابلم چې دی هغه زموږ د ځوانانو د مشرانو منځ کې یو جنریشن ګیپ دی که نه هغوی ته خبره رسول او هغه په دې خبره باندې پوهېدل که نه
پویول چې لکه زه څه کوم دا صحیح دي یا دا که نه، بل دا چې تا وویلې چې ډېر وخت نه دا شیز را روان و که نه، نو هغې د خپل د هغه ځای یو نارمل خبره جوړه شو چې دا څه ممانعت نه دی په دې باندې، څه قطغن نه دی په کار یا ضرورت نه و ګڼلی. نو په داسې ټایم کې تا خپله خبره مشرانو ته څنګه ورسوله، هغوی د څنګه کنوینس کړل، او بل دا چې د هغه خلکو مخنیوي چې دا کوري خو کاروبار په ټپو کېدو، نو بیا هغه بزنس خلکو تا ته څه هرډلز جوړ نه کړو، دا خو ډېر پاورفل خلک دي. بالکل نجیبه، زما کور ته به دا ډیلران راتلل، زما حجرې ته به راتلل، زما پلار ته به کېناستل، زما ورونو ته به کېناستل. کله د دې خلاف ضرورت هم یو ورځ ما بینر راواخیسته، 26 جون انټي ډرګز ډے وه، چې ما بینر راوړو، ورور راته وایي وجنې خو دې څوک وجنې پرېږدي خو دې نه. ما ورته ویل خیر دی مړه، تاسو ژوندي ګرځه به لږه خپله هڅه وکړم، ورونو نه سپورټ کولم، خپل فیملی نه سپورټ کولم. ما ځکه وایي چې ګوره دا یو ډېر غټ دغه په دې باندې غواړو دا چې لا ته اوس دلته کې شکر دی چې ژوندي او جوړ ناست یې، ځکه زه د دې هغه ځای د علاقو یا د قبایلي علاقو یا د هغه سیمې دغه سره بدلیت لکه دغه یم پوهېږم بلده یم، نو هغې وجې نه زه دا وایم چې لکه دا به ډېره زیاته ګرانه وه. نو بیا د هغې نه پس څنګه ستا فیملی کنوینس شو، مشران یې د کلي څنګه کنوینس کړل؟ کله چې لږ ډېر چینج مې سوسایټي کې راوستو که نه، او د چا بچی چې افیکټډ و هغه زما پلار له رالی، هغه ته به کېناسته دعا به ورته وکړه، لږ چینج مې فیملی کې راتله، لږ راته. حالانکه زما فیملی کې مطلب زمونږ ایم پی اے سینیټر هغه زمونږ فیملی کې مطلب چې دا چې زمونږ تربور دی یو فیملی، ما هغوی نه هم دا سپورټ نه وته، هغوی ما ته ګزاره کوه، خو ما وایي چېرې ګزاره به تر څو حده پورې کوو. نو داسې څه پرابلمز دي فزیکل لیدلي یا څه چې لارې درته نیولي یا داسې څه پرابلمز یې ته کریټ کړي؟ دنیا کې ټول نه بهترین چیز پیسه ده که نه، چې دا یې راته ډېرې غټې غټې ونیولې که نه، او هغې ته الحمدلله زه سر مې ټیټ نه کړو، نور نه پاورفل چیز څه دی چې کله یونیورسټۍ ته راځم نو بیټې یم ټیم راځم، چې یونیورسټۍ نه ځم بیټې یم ټیم ځم، مطلب چاته دا نه وایم چې زه ځم، نور خو حفاظت خبره کوي، خو لکه زه خپل ځان خیال ساتم وخت سره، چې داسې نه چې اوس خیر دی کېږي، خو ځان یره مې نه ده کړې، ځان حفاظت مې کړی، دا الله دا خو پکار ده. ښه، نو تاسو چې اوس وایئ چې ما سینټر جوړ کړو، نو هغې نه مخکې به تاسو د خلکو علاج څنګه کولو؟ مخکې به داسې و نجیبه چې موږ به لږ ډېر چانده هم چا نه اخیستله، او یا به هم داسې کول چې مریض هم هسپتال ته ورغی 100% باندې زموږ خبره وه چې که چېرته موږ درته مریض راولو خیر دی، داسې وکړئ چې 40% موږ ته معاف کوئ یا 50% موږ ته معاف کوئ. نو هغوی چې موږ مریضان ور وستل نو هغوی به معاف کوو ته 50 مطلب 30,000 به اخیستلې نو بیا به مطلب 15,000 اخیستی. داسې طریقه باندې موږ درې څلور هاسپټل سم دوه یو هاسپټل ته دوه بل ته دوه بل ته نو یو خو بیا هغې داسې و چې نجیبه هغوی هغه ټریټمنټ به سمه طریقه باندې نه کېدو. یو ګیله ماته راتلله نو بیا ما چېرې زه خپل سنټر ول نشم جوړولی. نو تاسو چې هغې هغلته بوتله نو د هغې نه خلک بیا روغ راتله که نه ځکه اکثره داسې نشي خلک تښتي د هسپتال نه ډېر دومره خطره وي چې درته ویلی نشم. خو الحمدلله داسې وي چې بس موږ هم خپل ځان مطلب مضبوط ساتلی. هلته چې کسان به لاړ واپس به راړو نو زیاتره به واپس افیکټډ کېدل. لیکن مضبوط څیز چې کوم دی دا د انسان په مایند باندې کار کول دي او شاته چې کوم ریزن دی د ډرګس کوم کس چې ډرګس کي د دې شاته ریزن اکثر خلک نه معلوموي چې څه وجه ده دا ډرګ ته چې ریزن معلوم نه کړي نو ته به څنګه دا اکثر به افیکټډ شو. هغې څه وجوهات دي چې ولې یو انسان بیا ډرګس طرف ته ځي. صحیح. نو بیا سوال مې دا و چې لکه کم خلک چې به واپس راتله تاسو بیا واپس بوتلل او بیا دا چې تاسو چې د مایند خبره ده نو څنګه تاسو به هغې منټلي هغې څه ټریټمنټ به هم کولو سایکالوجسټ بوتلل تاسو که نه؟ سایکالوجسټ خامخا موږ سره وي چې هغې باندې کار کوي. بل زه خپله موټیویشن کلاس زه پخپله کوم. کله چې مطلب مریضان راشي که نه نو هغوی ریسرچ پیپر موږ هغه ته ورکړو. هغوی فیملي موږ ګوري او دا کوم چې مریض دی دا هغه ډک کړي هغې نه پس بیا موږ هغه سټډي کړو چې یاره دا څه په وجه باندې دا کس دی دغه باندې راغلی داسې طریقه و چې کوم کس په هسپټل نه راغلی نو مطلب 70% به روغ و 30% به نه ټیک کېدو نو هغه بیا مطلب ما پې دا نه شو کولی چې بیا ما هغه نیولی. ما به نوی کس راوچته چې یو خو ته خو مې یو ځل ټریټ کړو خو بیا خو تا نشم ټریټ کول بل کس به مې راونیو بل به مې بوتلو هغه ته مې بیا ټریټمنټ تر ډېر خلک تقریبا اوس موجوده ما ته 115 کسان مالش کړي دي چې هغه د ډرګز نه دغه شوي دي. د ښځو تعداد هم په دې کې شته دی؟ نجیبه آیس رال ډېر خطرناک دی. اوس چې کوم آیس دا ریشو دا په وومنس کې زیاته ده. د آیس او پوډر یو شی دی؟ نه دا ډېر فرق دی په دې کې. آیس چې کوم دی دا دغه په فارم کې دا موږ ته چاینا سالټ نه وي دې فارم کې وي او پوډر چې کوم وي دا داسې وړه شی آټا شانتي وي
وړه شانتي نو د ښځو لا دغه نه دی کړی عجیبه اوس چې کوم دی دا آیس چې کوم سړی سکي 80% چانسز وي چې دا کور والا به هم سکي 80% چانسز وي چې هغه هغې څه وجوهات دي چې هغې په وجه باندې لکه څه وجوهات دي یو دا وي چې نجیبه دا ټي وي باندې خبر کول ما ته داسې مناسب نه ښکاري دا چې کله دا ډرګز انسان وڅکي که نه دا آیس چې کوم دي دا څه ټایم دپاره مطلب د انسان سیکشول پاور سیوا کوي یو هفتې دپاره زیات دپاره نه نو هغه داسې کي چې مطلب ځان ته نور هغوی ته فایدې خلکو کور والا د بیان کړي دا داسې دا داسې 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 نو هغې په وجه باندې هغه داسې چې سړی راونیسي بس دغه وجې ډېره اوس ما نه چې کوم دی زما ریسرچ مطابق زموږ په اییر کې 48 وومنز دا داسې دي چې موږ افیکټډ دي اوس موږ سره ځای نشته ځای کوم دی کې اډمټ کړم ښه اوس تاسو سینټر کولو کو خپل په دې کې څومره خلک یو ټایم باندې تاسو ټریټ کوئ موږ سره زیات 65 کسان دی اونلی 45 کسان مونږ لو زیات نه لو هغې کې او دا راته وایي چې یو کس ټیکېدو کې څونه ټایم لګي 3 منثs علي آیس لږ کم ټایم دی او پوډر زیات ټایم دی د آیس هم دغه کېږي د آیس به څونه ټایم وي آیس تقریبا میاشت کې 2 مایند سیټ شي د دې علاج څه دی چې څوک پوډرز کې یا دغه کوي نو د دې څه علاج دی جی با د دوی داسې خاص میډیسن دی د دې دیس میډیسن نشته داسې ټیبلټ دنیا کې نه دی راغلی چې یو ډرګز افیکټډ پرسن ته به ته وکړي هغه به د ډرګز نه واوړي ها دا چې کله دا ډرګز والا موږ ته راشي پوډر والا دا وجود ډېر زیات درد دی نو ته پین کلر بار استعمالیږي پوه شوې داسې قسم میډیسنونه چې دوی دا کم د سټمک کم ټول سیسټم نه دی دا بالکل کلیر شي هغې نه پس بیا ته موږ طاقت خوراکونه سټارټ کړو دلته پی سټارټ وي 15 ورځې چې که نه پی او دا دغه ورته ورکوي دا وریجو کې نه دی نو دې دا معده موږ دغې سره سټارټ کړو 15 ورځې نه پس بیا د باندې موږ لږ سپورټس کوو مزه هغه بیا روان کړو داسې طریقه باندې وي اوکې سو 3 میاشتې هغه ټایم ولې او دومره خطرناک وي نجیبه څوک راپسې چړې رالي ما ته کله کله څوک وایي حامد ته پبجي کې که ټیک ټاک کې زه یم پبجي زه پریکټیکل لایف کې کوم کله چې مریض پسې موږ کور ته ځو که نه او هغه راولو چا څه تمانچې مو سره وړي په بډه باندې دننه بولټ دانه پې برې چړې ورسره راوړو تبرګي ورسره راوړو سټکي ورسره راوړو مړه کم سیز به تا ته یم چې موږ یې ورسره نه راوړو دا ریل لایف کې موږ پبجي کوو چې مطلب ریل لایف کې دا موږ راوچتو ښه دا راته وایي چې اوس تاسو خپل سینټر دی د دې د علاج دپاره نو هغې کې چې اوس تاسو ته فنډ د کم ځای نه راځي ځکه چې دې کې به خامخا ډاکټر هم وي هغې ټیک کیر دپاره به خلک هم تاسو ساتلي او بجلی به هم وي خرچه به هم وي نو خامخا نجیبه داسې ته چې اکثر کم ګورنمنټ هلکار دی هغوی ته ډېر ریکویسټ کوم چې مطلب خیر ته راله وړه واله بل ته وایي چې ته راته چیني والا خیر دی داسې طریقه مې بیا داسې دا ځمکه چا درکړې دا زیم چې پې جوړ کړی دی راځم داسې وي چې کوم اوس ځینې ویل ناون فیملی مطلب وسې وي هغه راشي هغه د 3 کسانو مو مني چې 3 کسانو وزه ورکوم ټیک دی که نه اوس داسې 15 کسه اوس د یو کس رالی هغه 15 کسان داسې واچو چې هغه خپل فوډ سپورټ کولی شي باقي 3 موږ بازار کې ونیسو هغه هم ټریټ نو هغه سرکل هغه رنګې تاویږي داسې او دا بلډینګ تاسو څنګه جوړ کړو بلډینګ تیارو صرف موږ داسې وکړو چینجینګ به صرف موږ وکړو چې کوم د مطلب د ډرګس هاسپټل داسې مثال وي لکه د جیل دا مضبوطي تالي او دا جغل څوک ونه تختی او تا ته ما وایي چې تبرګیو چړې ورته نو نجیبه بیا به څه کوو ځکه چې موږ سره خو هلکان دي تقریبا 12 کسان ما سره الریډي اوس کار کوي 12 لکه پولیس فورس دی منیجران دي پکې نو ډېر ډیفیکلټ ډېر سخت سچویشن مې کله دا مطلب ګروپ درته جوړ کی بیا ډېر سخت حالت او د ګروپ ټون نه خطرناک سیز وي چې کله رمانې روزي مطلب په 12 کسه باندې څنګه ته 45 کسه باندې کې ډېر سخت کار وي صحیح تھینک یو سو مچ تاسو رالی پروګرام ته ډیر ښه کار کوي الله دې تاسو له نورم همت درکړي او نور دوستان له دې الله همت ورکړي چې هغه د خپل ژوند د خپل ځان لپاره خور څوک ژوند تیری خدا چې د بل لپاره ژوند تیر کی او دا چې تاسو ویلي چې لکه دونه پرابلم دونه هر څه سره د هغې نه باوجود تاسو دونه سفر وکړو او هغه خلک چې تاسو سپورټ کوي او داسې لیدونکي چې هغه د وخت دا پروګرام ګوري او غواړي چې په دې کې څه کنټریبیوټ کړي نو پلیز تاسو زموږ واتساپ او ایمیل اډرس باندې رابطه کولی شي اوس هم دې سره ورکوټي شاندمالو بیا واپس راستانه کیږو په خیر پښتون Hey
ستړي مشي یو واري بیا په خیر پښتونخوا ته لیدونکو ایکسرسایز ورزش دا ډېر زیات ضروری کله چې زموږ ځوانانو ته یا ظاهره خبره ده هر یو کس د تفریح ضرورت وي او هغه که بیا د ایکسرسایز یا د لوبو په شکل باندې وي هغه د گیمز په شکل باندې نو د دې نه زیاته خبره اوس خو خیر گیمز راغلي دا په موبایلونو کې گیمز نه یادوم او ډور گیمز یادوم صحت د پاره مخي او زموږ د ځوانانو او زموږ سوسایټي کې یو ډیر مثبت څه وتوي چې اکټیویټي چې خلک هغه کې یو خدای چې صحت د پاره مخي صحیح ده او منټل هیلث د پاره ډیر زیات خي چې سړی هغه باندې مشغولې نو دلته په اسلام آباد کې چې کوم ټندر پریمیر لیگ کیږي دا غي مشر د وخت ما سره دلته پروګرام کې ناسې دین لګ د لیگ باره کې د کرکټ باره کې او د لوبو باره کې او د ټیمز په دې ټیمز کې چې کوم خلک دي هغه بار ځوانان هغه په دې کې دي د دې باره کې به تاسو کوم ما سره ناشته آصف خان صاحب ستړي مشي جی مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ښه صحت ښه دی الحمدلله آصف خان صاحب دا راته وایي چې تاسو په خپل د کوم ځای سره تعلق لرئ زه بیسیکلی مومندو سره تعلق زما او سیټل منګ 400 کی ها والد سے میں آرمی کې و نو منګ برث پلیس زما پنډای د ایجوکیشن پنډای کی ها صحیح نو تاسو پینډي بوای ها صحیح دا نو کرکټ سره مینه لرئ الحمدلله ډیر زیات نو خپل مول کرکټ نه دی کړی دا پلا بیسیکلی چې خ کرکټر د پاره کنه بیسیکلی دغه خ فوټ پکار دی بیسیک سټول نامخ کې بیا غا ته خ ټرینر پکار دی بیا خ ګراوند خ کوچ دې ټول د پاره فاینانشل ډیر غټ سپورټ پکار دی نه محروم و نو د دې وجه لکه نو خ بالر په خپل کې خ بیټسمن جی خا اوس پوری چې د ډیر رنزونه کړی هغه سمره وو هغه 116 دی واو خا صحیح او آوټ کن ناٹ آوټ خا د خوخي پلیئرز هم سوق دي تاسو د پاکستانی ټیم کې چې ګورې نو ټول نه غټ بوم افریدي زما آیډیل پلیئر دی او زما بیټینګ سټایل هم لایک دغه په شان دی یا په زیرو آوټ کېږم او یا وجه چکیوا یا آر یا پار خا صحیح ده خا ټندر پریمیر لیگ څنګه تاسو په دې باندې په 2019 کې دی باندې کار شروع کو ولیم کار شروع کو د دې باره کې راته وایي دا بیسیکلی ما خپل انډر 16 د کشرور په نوم کړو او خپل زماورې جو نو دی وجه بس بیا زه لږ متاثر شوم چې یار دا لیول موږ هم کولی شو او داسې کسان چې کم فاینانشل سټرانګ نه دي نو آیا موږ د دوی لپاره ښه اکټیویټي وکړو چې هغه لیول کم چې پاکستاني سټارز دوی په ټي وي ګوري هغه ګراونډونه هغه لیول هغه امپایرز هغه بالز هغه نه دوی ملوبیږي هغه کرکټ دوی انجوای کړي نو د دې وجه دا پلان زما راله مایند کې او دا موږ بیا د وجه لانچ کړو دا 2019 کې بیا نو دا راته وایي چې انیشلی بیا هغې کې ظاهره خبره دی چې خو چې تاسو ویلې چې په هغه لیول باندې لوبه کې هغه ګراونډز نه خو پیسې پکار وي که نه هغې دپاره نو تاسو سره څنګه دي سپانسر دي سره هغه دې څنګه پیدا کړل او دا ټیمز مو څنګه جوړ کړو تقریبا 14 ټیمز دي جی 16 ټیم پارټیسپیټ کوي د ټورنمنټ کې او دا زمونږ چې دی لیګ سیستم یې 3 میچ یو پول کې څلور ټیم یې 3 ټوټل 31 میچز راځي 31 میچونه او سو اورز 20 T20 او نایټ ټورنمنټ دا نو دغه موږ لګوند کې انټری ساتله هر ټیم د پارټیسپیشن د پاره 85000 زمونږ انټری دا او دغه موږ غوښله 3 پول میچز ورکو او بیا چې زمونږ ټورنمنټ اینڈ اف دی ډے فائنل شي نو موږ فائنل چې کوم چیمپئن ټیم دی غوښله انعام ورکو کیش او ټرافیز او رنر اپ ټیم لم کیش او ټرافیز ورکو نو موږ دغه دندنه مینیج کو او سپانسرز تاسو خبر وکړه نو نن سبا دا کم پینډیمیک روان دی د کووډ وجه نو دغه د سپانسرز لګ ډیر زیات کمی محسوس کوم مونږه او د مخ کې سپانسرز ما بالکل یو کال بالکل سپورټ کړي ما جی جی کې یو نوم چواله اجازه دي مایلستون سرویسز دی او یو بل مقصد نیو یار ریل اسټیټ دې دوه موږ ډیر سپورټ کړو بیا موږ یو بل زموږ سپانسرن سبا د پاکستان ټیم سپانسر دی سبروزو دا مقصد ډیر لاس راکو موږ د ټورنمنټ په هیلپ ځکه چې انیشلی نو دا راته وایي چې دې کې ټوټل 14 ټیم دي او په دې کې چې کوم لوبغاړي راځي نو د بیلابیل ځونه کنه صرف اسلام آباد نه پړني ټیمز چې کوم دي موږ اناونس کو تھرو سوشل میډیا ټورنمنټ اناونس کو نو ټیم پورا پاکستان نه پارټیسپیټ کولای شو نو لیکن چې کوم موږ ورکو پریورټي یا کوم ټیمونه خپل موږ د ایکسس کې زیاتره اسلام آباد پنډای ټیمونه یو غي د لپاره ایکسس نږدې بیا هغه چې دا ټریولینګ دی د نه بچ را بچ شي ایکسټرا اکټیویټیز چې کومه لکاندارا شوټلینګ او
دا د خرچونه لګ باشي دونه افورد نشي کولای د سټیج بالکل وا نو ټی پلیئرز چې کوم دي هغه آل اوور پاکستان نه راځي هر ټیم کې خنخه علاقې خخ پلیئر راځي ښه نو اوس چې دا شپاړس ټیم دی نو یقینا چې دی کې به ډېر سوتي چې ځوانان به ډېر ټیلنټډ خلک وي نو د هغې باره کې راته وایي چې د هغې ته د کله نه چې تاسو د ټنډر پریمیر لیګ شروع شوی دی نو تاسو څه بدلون ګورئ په دې 2 کالو کې دریو کې جی دا چې موږ کله ایونت سٹارټ کو فرست ټایم نو زما چې کوم سوچ الحمدلله د 2 کالو کې هغه سوچ چې کوم زما یو پلان هغه کمپلیټ شو الحمدلله د سیټي کرکټ اسوسییشن وس نو سٹارټ شوی سی سی ای ورته وي سیټي کرکټ اسوسییشن نو هغه کې د الحمدلله د هر ټیم نه خصوصا زما ټیم نه 3 لکان دي زلو بدلی دي نو دا بیسیک ما ساس کړو د میرټ د پاره چې په دې خلکو بیږي د ریکارډ لاړ شي پراپر پی سی بي ته پراپر دا خلک یو ګوري او سلیکټرز یو ګوري دا نن سبا سوشل میډیا دا نو په دې دا موږ میچونه لایو چلو سکورینګ د ډیجیټل سکورینګ زمونږه کوم ځای نه تاسو لایو چلوي دا کوم موږ فیسبوک نه او یوټیوب نه دا تاسو خپل د ټنډر پریمیر لیګ خپل فیسبوک پیج دی زمونږ فیسبوک پیج د دمیال ټنډر دا غي نه موږ چلو او د دې نوم نه زمونږ یوټیوب چینل هم دی دا غي نم دا موږ چلو لایو صحیح ده تاسو ورسره د دې نه علاوه خپل نور کار کوئ جی زه خپل بیسیکلی ما اوس ماسترز کړی ماس کمیونیکیشن کې او جابز کوم صحیح ده ټیمپرری جابز کوم د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن اسلام آباد کې نو ټایم د ملاویږي چې مینیج کې کرکټ یا دا او د کې سو تاسو خو میچز به دا تقریبا د 100 ورځې د پاره د لیګ دا ټوټلی چې دی نو 16 ډیز 16 ډیز وی او تاسو چې دا نایټ میچز کیږي پر نایټ 2 میچز پر نایټ 2 میچز تاسو کیږي صحیح ده نو دا راته چې اوس موږ خو په پاکستان کې د خلکو کرکټ سره ډیره زیاته مینه ده ډیر ټالنت هم شته دی نو دا راته چې اوس چې دا تاسو کوم میچز روان دي په دې کې تاسو ته سوک ډیر زیات مخ ته راځي تاسو ته کوم ریسپانس تاسو کله لایو ورکوي د نورو خلکو یا د سینیئر پلیئرز سره ریسپانس راغلی دی تاسو دی لیګ کې پلیئرز وی هغه باندې موږ چې کوم ټیم پارټیسپینټ چې څومره چې کوي پارټیسپینټ دي زموږ سره پلیئرز چې کوم دي آی کې به یو نوم اخلم دلته چې داغه د ذکر شعیب اختر خپل کا بوک کم کړی دی او داغه تعلق هم د 400 سره دی عمرزه کله دی دغه دی او عالمگیر خان نوم دی دغه 108 فرست کلاس میچز کړی دی الحمدلله زموږ ټورنمنت کې پراپر هر ځل هغه انوالومنت خپل کوي موږ له مشورم را کوي چې کوم ځای کې موږ له ریسپانسبিলিټیز موږ صحیح ونه کو نه موږ ته ګایډنس راکړي چې دا به سینې تاسو ټیم کې دی هغه زموږ ټیم نه سپارټن ټیم دی دا هغه کې او بیسیکلی هغه سپورت زموږ ډیر زیات کوي او هغه موټیویشن زموږ دا ټورنمنت سٹارټ کړي جی جی عالمگیر خان هغه بالر دی کبه جی جی لیفٹ آرم سپینر بالر دی صحیح نو نور دا نوی لکان چې کم راځي هغه نیو لکانو کې بالکل زما خپل ټیم تاسو ذکر وکم دی کې محمد ریاض خان دی سکاکوټ باجوړ سے تعلق دی او ډیر غریب فیملی سره تعلق دی او ډیر ټیلنټډ دی او هغه ډیر ښه بیټسمن دی ډیر ښه بال اف رائټ آرم بیټسمن دی او رائټ آرم اف بریک بالر دی هغه و سی سی ای کې ملوبه دو هغه 3 اننګز ورته ملاو شي په لومبۍ اننګ کې هغه سنچري ډیبیو کړی دا او دغه کوچ ریاض کېلو او بیا ما سبل دی او لیفٹ آرم سپینر دی او د ایرډ یونیورسيټي نه سبق وی پندای نه سټوډنټ دی او کوهارت نه سی سی ای میچز خپل وکړه او الحمدلله هغه هم ښه پرفارمر دی لیفٹ آرم سپینر بالر دی هغه یو بل ما سره وکټ کیپر بیټسمن دی او ډیر غریب فیملی سره هم تعلق لري او پېښه وایي چې نو هغه تندور د خپل روټي لګي تندور کې ډیر غریب دی او هغه ماشاءالله ښه پرفارمنس په آباد کې نو زه دین علاوه بل ټیمونو کې دی د سپارټن یو ټیم دی دغه نه دواله کان لوبې دي دي یاسر کوهلی ورته وایي د ټاپ سکورر دی 3 سنچریان دی سی سی ای کې هغه نه علاوه نورم 2-3 د سیلکان نشته چې هغه پښتانه نه دي خو پنجابیان دي خو د بارل پاکستان دي او هم خو پرفارمر دي غریبانان دي نو تاسو وایي چې لکه د ټیلنت شته دی خو چونکې سفارش نشته یا پیسې نشته نو ځکه زموږ دا ټیلنت زموږ د نېشنل ټیم هغه ته نشي رسیدلی لیول ته څنګه بیسیکلی ټیلنت شته او لکه تاسو د عالمگیر کوم خبره وکړه کنه چې تاسو وایي چې د سپینر دی او دا وغه نو هغه کدونه خ بالر یا دونه دغه نو هغه ولې نېشنل ټیم پورې ونه رسیده بس دا خو د قسمت خبر هم ده او سفارش هم د کېشته انصر پیژنګلو باید لري هغه لایکینګ ډیس لایکینګ شته د هر ډپارټمنټ کې هر ځای کې دا کار او دغه خو پرفارمر دی 108 فرست کلاس میچز دي دغه
او دغه په زه به دا کوم چې یو شعیب اختر د ما خپل ژوند کې 30 ساله لایف کې ما دغه ژوند کې اوسه پورې د چا تعریف نه اورېدلی خو هغه لیکلي د تعریف دي د تعریف مطلب دا چې دا ډیزروینګ پرسن ښه صحیح ده دا راته وایي چې 14 ټیمونه په هغې کې بیا ټول ځوانان چې په تاسو وایي چې لکه هغه څوک بیټسمین ښه دي څوک بالر ښه دي څوک نو دا راته وایي چې د سی سی بي یا د چې کوم پی سی بي چې کوم خلک دي هغوی به څنګه دې خوا ته توجه راځي چې دا خلک ګوري ځکه تاسو یو ډېر ښه کار شروع کړی دی یو خو دا دی چې دوی دپاره یو ډېره ښه اکټیویټي ده خو د ټیلنټ پیدا کېدو یو ډېره ښه چانس دی که نه صحیح ده ځکه لکه هغه خلک چې هغه ځایونو ته نشي رسېدلی چې اوس کوڅه په کوڅه وګوري چې کوم ځي کې په کوم محله کې څوک نو دا یو ستاسو چې کوم لیګ دی دا یو ډېره ښه چانس دی چې هغوی په دې کې ولټئ نو هغه ته تاسو څه پلیټ فارم مهیا کوئ چې دغه ستاسو د لیګ چې کوم پلیئرز دي دی هغه خلکو پورې ورسي پی سی بي ته چې هغه خلک یې وګوري چې اوله دا لکه دا خو ښه لګیا دی یاره دا پکار دی چې موږ اوچت کو نو د هغې د پروموشن دپاره تاسو څه کوئ یو خو دلته پی سی بي یو ریسټرکشنز لګولي دي ټورنامنټ ریلیټډ هغه ټي وي میچز چې کوم دي هغه بیسیکلی پلیئر دپاره ډېر افیکټیو وي لایف میچز چې نو هغې باندې دوی ډېر زیات فیس دلی دی ټورنامنټ انټری کم فیس د دینه 25 लाख راوند اباوت 25 लाख به دوی پی سی بي لور کوي نو ادر دین به تاسو دا پرفارمنس چې د لایف چاته خای نو موږ پی سی بي نه چې دی نو دا مطالبه هم کو دلته تاسو د چینل نه چې پلیز دا یو فیس ختم کې یو به دې سره کم چې ریل ټیلنټ دی دا به هر چاته ښکار شي او خچ ټورنامنټس چې دي پنډه اسلام آباد کراچي لاهور هر ډسټریکټ کې کیږي هر صوبه کې کیږي هغه له تاسو خپل ایکسس ورکې خپل کوریج ورکوي چې خنه ښه ټیلنټ راشي او دنیا کې زموږ نوم پیدا شي ښه صحیح نو نه دا خو پکار ده نو فعلا چې تاسو دا دریم کال دی ستاسو که نه نه دا ستاسو دریم کال دی ففت کال دی 2019 کې تاسو شروع کړ ففت لیګ دی نه دا in 6 month one tournament نه دا چې کوم ستاسو کوم لیګ دی صحیح ده نو دا ټنډر پریمیر لیګ دا هر کال کې څو ځله کوي تاسو دا مونږ بیسیکلی چې دین هر شپږ میاشتو کې یو ټورنمنت کوو نو خدا ځکه زه یم چې دا دریم دی ځکه که 2019 کې شروع شوي نو که په کال کې یو لیګ کېږي نو بیا خو دریم دی نو دوی ما ته وایي چې 5 دی چې 5 څنګه دی ښه تاسو هر مطلب دا خو بیا په کال کې دوه جی کال کې موږ دوه ټورنمنت ښه دوه ټورنمنت تاسو کوئ ښه او دوی له موږ الحمدلله میډیا ټچ هم ورکوو دنیا نیوز موږ سره ډېر سپورټ کوي هغوی له موږ کوو ستاسو چینل د موږ له ډېر سپورټ راکوي نو تاسو دا وایي چې لکه پی سی بي دی دا چې کوم فی دی د ټیلیکاسټ کولو د کرکټ میچز چې کوم د لیګ دی هغه تقریبا تاسو 25 لیک وای راوند اباوټ نو هغه کدی لري کې نو دا چې او ښه دی سپورټس او کرکټ سره د ځوانانو ډېره زیاته مینه هم ده او بل خبردار چې کوم چې هلته پلیئرز دي او کوم ځوانان چې راځي هغه ټیلنټ چې کوم دی هغه به مخې ته راځي هغې ته هم یو چانس میلاوي چې ښه اوسه پورې خو ټي وي نشته دی د هغې نه علاوه تاسو صرف خپل فیسبوک باندې لایو ځي د دې نور څه پروموشن څنګه جی موږ یو سټمپ ایپس د اپلیکیشن د موبایل اپلیکیشن د سټمپس هغې کې زموږ پراپر خپل پیج ټورنمنټ هغه تاسو فالو کړئ نو هغه زموږ میچ بال بای بال لایک کرک انفو چې څنګه چلیږي ESPN چلیږي ICC والا هغه رنګ دا چلیږي دی کې بال بای بال به تاسو کور ناستم زموږ میچ کته شي نو دا ته چې دا د کرکټ چې کم کیمرې دي کنه کوم چې هغه کوریج کوي یا کوم خلک چې په ډیر پروفیشنل خلک یو دغه نو تاسو دغه د میډیا دا ډپارټمنټ چې کوم دی دغه تاسو پرایویټ خلک ماغستی سو کوم ماغستی کم زنم هایر کړی دي دا څنګه ټیم دی ځکه چې دا کرکټ کور کولم پروفیشنل خلک غواړي ځکه او زه فکر کوم چې زمونږ د سټوډیو کیمرامین چې دی هغه ډیر ښه زما د پروګرام لپاره بټ آی ډونټ تھنک چې زمونږ کیمرې یا زمونږ کیمرامین چې کوم دی هغه به کرکټ ریکارډ کولی شي بالکل جی د هر فیلډ خپل سپیشل خلک او د کرکټ د لپاره سپیشل کیمرامینز پکاري کیمرې پکاري او خود بهرحال دې ټورنمنټس کې ټول نه مین مسله موږ د سپانسرشپ وي چې موږ سره دومره فاینانشل سټرانګ نه چې موږ د دوی له خپل پروفیشنل کیمرېز ولګو لاست ټورنمنټ کې موږ دا ټرای وکړه هغه ډېر ایکسپینسیو و موږ ته یو ټورنمنټ 2 लाख रुपए کې پریوتو نو زما چې انعام د فرست نه 1.90 دی نو انعام چې دی هغه نم زیات زما د کوریج پیمنٹ نو دې کې بیا چې دی نو پی سی بي نه پرمیشن مست دی بیا چې ته لایو چلے بیا پرمیشن مست اخلي او که ته لایو نه چلے
او بیا چې موږ چې خپل لایو چلو خپل کیمرې نه وچلو خپل پیج نه فیسبوک باندې موږ پرمیشنز نه یې کې موږ خپل وچلو نېشنل ټي وي یادی باندې موږ نشلو ها صحیح ده نو دا راته وایي چې دا اوس هم چې تاسو ته ګراوند به ملاوي شي دی خو هم تاسو فی به ورکوي کنه جی جی دا موږ ته بالکل فیس ده او پر نایټ چې موږ 2 میچ کوو 40,000 روپیس موږ پے کوو پر میچ ته کنه ټوټل دا پر نایټ جی جی پر میچ 20,000 ها او دې کې ما موږ ډیر زیات کنسیشن کړي ګراوند انتظامیه اب از اپریشیشن دا کوم خپلم کرکټ نو دا کوم ګراوند دی دا میسم کرکټ ګراوند دی فیصل ټاون کې جی جی میسم کرکټ ګراوند نیر ټو موټر وے ها صحیح ډیر ښه نه کرکټ او لوبې یا گیمز چې کوم دی هغه پکار دی چې اپریشیټ شي هغه د پاره سنتیاوي پکار دی چې جوړ شي کنه ځکه چې خنو دا راته وایي چې دغه کتاب سره سپانسرز فکر کوم چې راشي نو دا بیا لک تاسو لپاره اسانه وشي جی سپانسر چې راشي نو دا زمونږ د لپاره اساني شي او دویم چې هغه پلیئر چې کم دی ګراوند ته راغلي دي کورونو نه خپل ټایم ګراوند لا ورکو کرکټ لی لایف ورکو کم سے کم د غوي فیوچر سیف شي سپانسر زمونږ راشي نو دی فاینانشل لک سترونګ شي فاینانشل د ټیم ډیر سپورټ د پاکستان کې څومره کرکټ نو تاسو پی سی بي دا خبر نه کړی چې لکه مونږ سره سپانسر نشته ځکه خو چې سپانسر سره نو مونږ بدانه پیسې دا کو نو دا خبره دغه شوی د تاسو خبري شوی دی هغه سره کنه دا مونږ خپل لوکل چې زمونږ کمیټي ودلتا اډ هاک ټایم کې نو هغه سم میټینګ کړو نو هغه موږ دا کویل چې یار آپ اسکو لایو چې چلوي تاسو دوی ته نو لایو کې به تاسو موږ دا فیس راکوي دا فیس فکس دی او د کې بیا پاکستانی پلیئرز هم تاسو لاو کولای شي نو موږ میچور کپ کو چې دا لوکل کم ټیلنٹ دا راشي د چا نظر کې د دوی چا فیوچر راشي الحمدلله موږ سا د څه کسان هم شته چې موږ سره به دي الحمدلله اوس پی ایس ال هم کړي زیشان ملک د کراچي کینګ کې ها جی ډیر خډیر او بیا چې د اسلام آباد ناصر نوازو نو دا کسان د سشتا موږ سره هم لوبي دي الحمدلله نه سټیجز باندې دي نه دا تاسو ډیر لوی کار کوي او پکاردار چې په دې باندې غور وشي هم د دې سپانسر حواله سره پکار دی چې په دې کې یو کس د خپل سورته وي چې هغه ریسپانسیبিলিټي ومني او هغه ته کې لک کنټریبیوټ کوي او دا غي نه علاوه پی سی بي کدا وګوري چې تاسو چې څنګه کوم نمونه واغسته هغه خلک او دا غي نه علاوه نو ټیلنټ خلک دي خو ځنی بکې راوځي ځکه چې سوشل میډیا دور دی خو ټلویزیون باندې ډیر خلک ورته کینی کرکټ سره ډیر خلک من لري او ډیر خلک چې پی سی بي کې ناسي دا غي د نظر نه بداسي الکان ټیلنټډ دي چې هغه به چیرې د زموږ په نېشنل ټیم کې چې دي پکار دي ها نو دا راته وایي چې مخکې دا دغه کې تاسو ټیم چې دی نو سوزله چې دا ټرافي ګټلې ده زموږ چې خپل ټیم دی نو الحمدلله د پنډه اسلام آباد ډېر ټیلنټډ ټیم دی او ما سره ټول چې دی نو لوکل ټیلنټ دی ها زه په دې سټارز او په دې یقین کوم هر کا سټار سازي دی چې لګا خپل ځان کې موټیویشن پیدا کی ها او زما خپل ټیم چې دی نو رنر اپ دی د تھنڈر پریمیر لیگ ها اوس په خپل نه دی ګټل دا ټورنمنت ته اوس تاسو غټه خبره ما ته وګد شروع کومې دی بوس وای چې مونږ یو شپږ ټورنمنت 15 شوی د نو سلور پکې مونږ ګټلې دي نو بس دا خو گیم دی چې کم خلو بیږي دغه ورځ دا غي نو کم ټیم زیات ګټلې دي او اوس پورې چې کم دی نو تقریبا سپارټن ټیم دی هغه سترونګ دی د ټایم ها اصل هغه ټیم چې سلیکشن چې کم دی نو هغه ډیر ټف سلیکشن دی دوی هغه ډیر چې کم دی نو موست ټیلنټډ چې کم پرسنز دي هغه وی اپلای کوي خپل ټیم لپاره هغه ټورنمنت کې موږ ته نو هغه د لګتاو چې کله د ټیم سلیکشن کوي د پلیئرز کنه نو څه ته ګوره وسنګ کوي مزه چې خپل ټیم موږ سلیکټ کوو زیات دا ګورو چې کم ډیزروینګ پرسن دی خو هغه غریب دی خو امیر دی هغه موږ نه کوو خو دا باقي ټیمونو چې کم دي نو دوی لک فاینانشل سپورټ ورکوي دوی لک ټیمونه خپل پلیئرانس ټیمونه خپل ورکوي پلیئرانو ولا خپل پلیئرز ولا ورکي نو زه خپل لوکل ټیم سره کوزیږم الحمدلله 2017 نه ما ریګولر دا دی لیول باندې کرکټ خپل ټیم سٹارټ کړي او اوس پر الحمدلله 13 د وزن چمپیون زه پنډه اسلام آباد چمپیون پاتې شوم او خو د خپل لیګ بد قسمت دي سو پر چمپیون نه یم او بشي دا چې لیګ ستادي دا ټول ټیمونه ستادي کنه اړیو چې ګټي هغه ساره پاره دی کنه ها نو خپل لوبه کې کنه جی جی الحمدلله خپل کرکټ ها بیټسمن جی ایز اوپنر بیټسمن یم ها صحیح ده نو دا راته وایي چې دا شوی دی چې خپل راکوشوي او چې دینو په زیرو باندې اوټ شوی دا خو چې ما تاسو زکه چې بوم بوم افریدي سوزله په زیرو اوټ شوی دی ما تاسو خپل آیډیا ویل نو غنه پاس د کوېسچن انسر تاسو نو وخت کې درکړې چې هغه په شان زم ډیر زیات یا آریا پر او زیرو د 50 پلس اوټ شوی ما ها دغه زما 50 شتا زیرو کې
دا مې ځکه وایي که نه چې زه م یو لیک کې وم نو زه هغه لیک کې ښه ایز ا پلیر نه ایز ا برانډ امبیسډر وم نو ما ته پته ده چې هغه اونر چې کوم د ټیم هغه ډېر پریشر یا هغه ټایم که نه نو ما ته خو نشته پته خو ما به دا وایي چې لکه دا چوز همیش ختم شو نو دی به اوس ورپسې ورځي او دوی به د کیپټن سره بیا ګوري دي تاسو ولې صحیح لوبه نه ده کړې خو چې پخپله چې بیا کم اونر دی نو هغه چې په زیرو ډېر نو بیا به ټول پلیرز خوشحاله چې زموږ ته بس نه وایي موږ ته چې ته چې په زیرو باندې آوټ شوې اصل کې د بریډلی یو خبره کړې وه د پاکستان د اسټرالیا میچ و بریډلی د بریک شو ټي بریک شو ټیسټ میچ نو ورته یار یوسف بیټینګ باندې ناست یونس نو بریډلی ورته ویل چې یو ښه بال ښه بیټسمین چې دی آوټ کولی شي نو زه دا کوم چې یو ښه بال نو ښه نه ښه بیټسمین په زیرو تللی شي تاسو ریسنټلی اوس وګورئ د کنګ د کوهلي دی ټایم هغه صفر ته وګورئ نو هغه زه لږ میچینګ کې روان یم هغه 50 تقریبا راوند اباوټ 30 پلس روان دی خو تاسو ته مخکې یې لږ خو زما ایکسپیرینس لږ کم دی ایکسپیرینس زیات دی صحیح ده ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ کور ودان ډېر خوند یې کو تاسو سره د خبرو او ډېرې پازیټیو خبرې د لوبو دپاره ستاسو خو ځوانان چې په خپله هڅه کوي او نورو خلکو له پکار چې هغه سپورټ کړي او که په اسلام آباد پنډۍ کې کم خلک دي نو د کرکټ سره مینه تاسو لرئ نو تاسو کولی شئ چې هغوی کم یو ګراوند ته راشي میسم کرکټ ګراوند ښه میسم کرکټ میسم کرکټ ګراوند ته لاړ شي او ټنډر چې کوم پریمیر لیګ دی د دې کرکټ نه خوند واخلئ او دا اوس څونه میچز څونه پاتې دي دا زمونږ 5 سپټمبر باندې فائنلی 5 پورې نو مینس کې ویکند راځي جی ویکند صحیح ده نو اوس د تیر ویکند باندې خو زمونږ د ټیم خلک هم راغلي وه صحیح ده نو تاسو هم لاړ شئ هغوی خو ما ته ډېر زیات تعریف وکړو صحیح ده او که زه ټیک وم نو انشاءالله زه به هم ویکند باندې بیا خیرې راځم تاسو بالکل فائنل کې لازمي راشه ان شاء الله زموږ لپاره اعزاز خبره خیری او موټیویشن به وړو ته ملاو شي ضرور پکار ده نه پکار ده چې موږ تاسو ته پکار چې موږ هم لګ جی ان شاء الله دي کې هلي ځلې کو ډیره زیاته مننه ثانک یو سو مچ جی لیدونکو هم دې سره ورکوټي شان د معلومات بیا واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا ستړي مشئ یو وار بیا په خیر پښتونخوا ته لیدونکو واقعا چې څونه میلمانه راځي دونه زه موټیویټ کیږم او دا یم چې واقعا موږ وایو که نه وایي دا معاشره کې چې اوس همدونه ښېګړې پاتې دي ځکه چې ښه خلک چې کوم دی هغه په معاشره کې شته خو ځینې زموږ نه پټ دي او ځینې موږ په خپل لایف کې او په نورو اکټیویټیز کې دونه زیات بیزي یو چې هغه موږ ته ښکاري نه نو په خیر پښتونخوا کې نن بل میلمه چې زما سره دی هغه دومره ښایسته کار کوي د دې سوسایټۍ د ټولنې او د ملک دپاره دې کې شک نشته چې پاکستان ډېر زیات ښایسته دی ډېر ښایسته سیمې لري ډېر ښایسته زویونه لري او خلک بیا دغه ورځو شپې چې کومې دي جون جولای اګست دې پورې چې دی نو بیا دغه علاقو ته چکر دپاره هم ځي صحیح ده نو یو داسې کس چې د هغه سوچ ډېر زیات ښایسته او هغه خپل جاب سره یا د خپل ژوند مخکې وړو دپاره هغې سره سره هغه خپل ژوند د خپل فیملی د خپل افیس نه علاوه بل هم وخت راویسته هغه دې دپاره چې څنګه دغه علاقو کې په خپله دغه ښایست لږ نور هم اضافه کړي هغلته چې څه دي هغه داسې استعمال کړي یا داسې څه جوړ کړي چې دا ښایسته یا هغه ښایست کې نوره اضافه وشي نو هغې سره به موږ خبرې کوو چې تاسو زه سره کله خبرې کوم تاسو د هغې جوړ شوي ځایونه به تاسو ګورئ او دا څنګه جوړ شوي ده او د سره نه کومه انجیو ده نه کوم سپورټ دی ورسره صرف په خپله دا کار کوي دا څنګه کوي دا سوچ څنګه یې دراغه د دې سوچ ډېر زیات ښایسته دی ځکه ما چې کوم پکچرز کتلي هغه هم تاسو اوس وګورئ ما سره ناز سید امجد اقبال ستړي مشئ څنګه تاسو ښه صحت ښه دی جي ستاسو ځینې پکچرز ما وکتل دا راته وایي چې دا آیډیا تاسو څنګه راغله چې یاره داسې په لاره باندې چې کوم خلک ځي هغه ځایونه چې خلک د تفریح دپاره ځي او هلته تاسو لاړ شئ هلته ځینې کارونه تاسو وکړئ بیسیکلی دا خو یو هغه نیډ اف د ډے هم دی خو که تاسو ورته ووایئ زما لږ ټریولینګ به زیات و د نارت ایریاز یا د آی بلانګ ټو سوات اوسېږم زه ایبټ آباد کې بیا ما یو پروجیکټ و چې دي نو هغه هم په دې ناران سایډ او په دې باندې کړي نو اکثر به زما ذهن کې دا یو خبره راتله چې خوبصورتي پاکستان ډېر ښکلی ملک او یو ډېر بهترین لوکیشن دی بیا زموږ نارت ایریاز چې دي کې دا د هغې نه ټول مطلب ټاپ د پاکستان دي
مونږه پروموشنز کوو مونږه پروګرامز مونږه ټوریزم ډیولپ کوو مونږ خلک راغواړو ویني چې راشي ویني خو زه به تاسو ته ووایم که فرض که زه یا تاسو مونږ پښتانه یو مونږ یو کس راغواړو نو مونږ هغه له بیا چېرته غور کوو هغه له د چای روټۍ بندوبست کوو ایز ا انډیویجوال چې دوی به اوسېږي چېرته دوی به خوري څه دوی به کیني پاسي څنګه دوی ته به سم دغه کو آفر کوو نو د سیم چې کله تاسو ټوریزم په لیول باندې وګورئ په بیگ اسپیکټ باندې نه هغې کې بیا زمونږ ټوریزم خو پروموټ کوو خلک راغواړو خو بیا هلته فیسیلیټیشن نشته دی هلته مطلب فیملیز راځي ماشومان راځي هلته ته دا پابندي نشي لګولی ته یو ځای ته کالام ته یا موږ یو ځای ته وایو نو موږ هغې کې ایج فیکټر نشو کولی چې تاسو دې ایج والا به راځئ دې له به نه راځئ فیملیز ماشومان هر قسم خلک راځي نو بیا هغوی ته فیسیلیټیشنز نشته دی مطلب که زه خپل سوات ایریا خبره وکړم نو هلته دا تاسو څنګه خبره وکړه جون جولای کې سپیشلي ډېر خلک راځي د ټوریزم نه زیات بلکې دا چې کوم ګرمۍ وهلي هغه بیا سپیشلي را روان دي لکه د لاهور کراچۍ لکه دغه هغه ځایونه کې هلته ګرمي ډېره زیات وي نو دا خلک ټول دې طرف ته راځي نو بیا د هغه زموږ دغه فیسیلیټیشن نه کېدو نه هغوی له د هغې راتګ د هغې چې دی نو هغه زیات جوړ شي الټه او د هغوی یو بیډ میموریز جوړ شي صحیح نو په دغه بیس باندې څه په لوکل دغه باندې پرسنلي بیا چې یو دغه شانتې مطلب ډپارټمنټس ته ما د لونسر لیک کې چې دی نو مونږ کار کړی یو پروجیکټ پروپوزل ما ورکړو فارسټ والا ته هغه چونکې د وایلډ لایف ډپارټمنټ سره راځي نو هلته هغوی ته ما وویل چې یاره خلک راشي او بیا د سټونز نه د روډ نه ښکته نشي تللی دی غواړي چې د اوبو ته لاړ شي د ټچ کې مطلب هغې ته ورسي د نیچرل بیوټي سره هغې سره نو هغوی ته بیا مونږ ټریکس جوړ کړل فایر پلیسز وغیره مختلف جوړ کړل نیچرل بالکل دا مونږ ته دا ښکاري ښه ایگزیکټلی نو دا یو دغه وشو بل مطلب باغی سره چې دی نو د هغې هغه پروجیکشن مونږ ورسره پوزټیو ښه نو دا خلک مو څنګه دې ته کنوینس کړه ځکه چې دا خو ستاسو په سوچ باندې دا ضروري دی ډېرو خلکو دپاره دا ضروري نه دی مړه دې باندې به څه پیسې لګو نو آیا تاسو هغې نه مخکې د هغې د هیلپ نه علاوه څه کارونه وکړل چې هغه مو ته بیا ښودلي چې دا ما وکړل او د دې نه زیات کیدی شي بالکل بیسیکلی جی زه جابین وم چې کله 2001 کې زه جاپنیز سره وم کوهاټ ټنل باندې بیا هغې نه پس NHA سره زما یو 3-4 ایرز چې دی نو هلته جاب و نو هغه دوران کې ما خپله باندې والنټیرلی یو جیل جوړ کړی و تاسو ته هغې پکچرز اویلیبل ما خو کتلي دی اوس به دا په سکرین باندې راځي ښه نو دا جیل چې و چې کله آفس ټایم به ختم شو نو هغه کریټیویټي وه یا هغه شوق و نو ما به وی چې یاره دلته اوس څه جوړ کړو نو زه به رالم ورسره والنټیرلی همدغه شان نور سټاف والا چې کوم به بهر ایریاز نه و آی بلونګ ټو سوات او کوهاټ کې زموږ ډیوټي و نو والنټیرز به هغوی هم راغلل او هغه مونږ هغه رو کریټیو هغه جوړ کړو یو ډېر ښکلی سپاټ هلته ځکه کوهاټ کې اوبه هم نشته دی ګرینري دا ډېره کمي وه بیا دا ټنل چې کوم ځای کې د ښکاري مونږ ته ځینې ایگزیکټلی دا رایټ سایډ چې کوم دی دا پکچر مطلب د کوهاټ ټنل دی اول نو دغه اکټیویټیز ما کړي وو دا هم کوم ځای کې جوړ کړی دا د دې غټو کاڼو نه چې کورسۍ غوندې جوړې کړي بیسیکلی دا یو تاسو ته به زه دې یونیک دا کملبند ایریا دا د کاغان سره خوا کې کنیا برج دی د هغې سره خوا کې یو سپاټ دی او دلته د 1880 یو ریسټ هاوس دی هلته د فارسټ نو د هغې رینوویشن او هغه مونږ کول نو هغې کې بیا ما دا سټون مسټري کې چې دی نو دا سیټینګز او دا ځکه چې مونږ یو نیچرل ځای ته لاړ شو نو هلته لازمي نه ده چې مونږ ته د داسې صوفې پرتې مونږ د په هغې کې نو دا خلک د نیچرل راځي نو د هغې دغه کولو دپاره مونږ دا مطلب یو نیچرل دغه هم راشو بل تاسو نن سبا کتلی وي سیلفي ټایم دی یو سیلفي مطلب یو یونیک شي سره چې دی نو هغه دغه ټرینډ ته هم پکې کتل نو دا مونږ کملبند کې هلته ایریاز کې او بیا د هغې نه پس لولوسر لیک کې چې دی نو دا اکټیویټیز ټول کړي وو ښه ډېر ښه دا کوم ځای دی دا دا جی ما تاسو ته چې ووایي چې کوم والنټیرلی ما جوړ کړی کوهاټ ټنل د هغې سره خوا کې دلته بلکې دا اوبه به رزست کېدې هم نه دا به غایب کېدې نو هغه بیا مونږ یو لوکل میتھډالوجي چې ده نو هغه مونږ دغه کړه ما ته زموږ سینیرز چې څونه مو نو هغوی ویل چې یاره دې نه قلار شاه صاحب ته ځان کړی دا نه کېږي خو بس زما هغه خواهش و هغه نو هلته به دا اوبه به دلته نه غایب کېده او بیا تقریبا یو 8-7 کیلومیټر مخکې به چینو په شکل کې راوته نو دلته بیا دې له ما لوکل طریقه باندې دا لیر ورته وایي چې کوم دا خټه سره خټه دا هم راوړه هغه هم لږه لږه هغې کې مکس کول هغه اوبو کې پرېښوده به او یو ډیو پروسس باندې ډېر وخت نه پس دا بیا 5-6 فوټ مونږ څونه ټایم ستاسو په دې ولګېدو په دې تقریبا 1.5 کال زموږ اوی ښه اوکې او دا سپورټ چې تاسو یاد کړو د دې ځای نوم رانه هېر شو کملبند جی دا کملبند هسټوریک پلیس ځکه چې دلته د 1880 او د 1890 چې دی
د انګریز د وختو یو رجسټر هم پروت دی په هغې کې چې کوم انګریزان ډیوټي افیسرز راتلل فارسټ افیسرز د هغوی سیګنیچرز او هلته د مطلب د 1890 د 1901 او 3 د دې نیوز پیپرز هلته پراته وو دا یو ډېر هسټوریکل پلیس و دغلته بلکې دلته یو ډېر یونیک چې کوم د هغې یو ریکګنایز دغه دی هغه تقریبا 1400 پلس ایج چې دی نو د 1400 سال نه یو غټه ونه چې دی نو هغه دلته وه د هغې مونږ هغه ریهبیلیټیشن ټایپ چې دی نو هغه کړی و چې هغه پرزرو شي او پاتې شي ښه ډېر ښه داسې ده که نه چې لکه دا ستاسو آیډیا خو ډېره زیاته ښه ده تاسو کار کوئ دا یو کریټیویټي هم غواړي یو مایند غواړي که نه هر یو مایند دا کول نه شي آی ډونټ تھنک سو چې لږ زه به خپله خو زه آرټسټ یم خو زه په دې باندې تاسو په دې باندې څنګه پوهیږئ چې دا جیل به زه داسې جوړوم دا به زه داسې کوم دې نه به کرسۍ جوړه شي دا به د فایر ورک دپاره به دا ډیزاین او دا څنګه ډېره ښکلې خبره چې تاسو وکړه ما چې اکثر زه چاته داسې څه پروپوزل او یا دا ورم کوم نو زه هغه ته یم چې دا یو آیډیا ده یو رف آیډیا او دا تاسو چې کومه خبره وکړه تاسو د آرټ سره ستاسو تعلق دی نو دا هغوی ته زه یم چې دا یو کینوس دی دې باندې به زه لګیا یم په دې کې به څه مطلب تاسو یو کلر به کموئ زیاتوئ به هغوی خو که د دې کریټیویټي تاسو ووایئ نو په هغې کې زما مطلب بورن پلیس چې کوم دی سوات د هغې ډېر غټ لاس دی سوات چې دی نو هغه مطلب نیچرل دا واټر فالز دا ویوز بیا فرام لاست 10 ایئرز زه ایبټ آباد کې پاتې کېږم ګرین هم ډېره ده ګرین نو دغه هم دي خو دې سره ستاسو یو کریټیویټي چې یو نو ته دین یو کین پلی وذ دس دغه وایم که نه چې لکه اوس که زه یم نو زه خو به لاړ شم خو ما زه پوهېږم چې دا فایبر چې تاسو دا ځای جوړ کړی دی دا ډېر مزیدار دی دا د ناستې والا نو دا د اوبو والا ځای نه که نه نو دا ظاهره خبر ده چې دا ما مخکې مو ویل دا یو کریټیویټي ده چې دغه کې ښه دا راته وایي چې دې کې نورې سیمې هم شته دې کې نور کار هم کیدی شي که نه صحیح ده خو تاسو چونکې یوازې په دې باندې لګیا تاسو کار کوئ دې ته باید کوم ډپارټمنټ چې باید دې ته دغو کې ګورمنټ په دې کې څه رول لري په دې کې جی دا تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه مطلب زموږ سره مختلف ډپارټمنټس دي چې هغوی کار کوي ټوریزم ډیولپمنټ دپاره خو زموږ یو انټرنل د دوی چې دی یو انټر کمیونیکیشن یا د هغې چې دی یو ګیپ دی که فرض کال ته انتظامیه ده کال ته ټوریزم والا دي کال ته مطلب دا چې کوم نیچرل دغه ته زیاتر وایلډ لایف والا دي هلته شو د دې په منځ کې کوارډینیشن بیسیکلی ډېر زیات ضروري دی د ټورست دپاره یا د دوی دپاره مطلب چې دی نو کوارډینیشن او دا ډېر اهم دی دویم مطلب یو ښکلي ځای دپاره یا د هغې دپاره به زه تاسو ته ووایم چې یو خو دا مونږ دا انډیویژول تاسو وایي مونږ انډیویژول کوو پروپوزلز کیدی شي مختلف چې دا ټول ډپارټمنټس چې دي چې دا په یو پیټرن باندې کار وکړي دا د یو بل سره په کنټرډکشن باندې نه ځي سیکنډلی پلانینګ زمونږ نشته دی مونږ ما تاسو ته ووایي چې که مونږ کالام ته یا سوات ته یا چترال ته یا ایون کومراټ ته مونږ څوک راغواړو نو هلته بیسکس تاسو نیډس چې کوم دي آیا دا هغوی ته پوره کیږي به د کوم چې زموږ کوم وزټرز دي د هغوی بیسک ریکوایرمنټ چې کوم ستاسو دي هغه پوره کیږي نه پوره کیږي فیسلټیز شته نشته دی دا شیزونه ډېر اهم دي ډېر امپورټنټ دي صحیح ډېر زبردست لیدونکو زموږ پروګرام شروع کې مو ویله او چې پاکستان ډېر زیات ښایسته دی ډېر ښایسته سیمې دي خو دا خبرې دي چې لکه موږ دا غواړم چې ټوریزم ځکه چې په نړۍ کې موږ د ډېر ملکونه داسې دي لکه د پراګ غوندې چک ریپبلیک چې د هغې ټول انکم دغه نه دی د ټوریزم نه دی ستاسو دغه یو خبره به زه انډورس کوم دا به زه داسې تاسو ته ووایم چې نیچرل بیوټي بالکل ده زه به ستاسو مثال یا د هر فیمیل مثال ورکوم هر انسان ښکلی دی الله پاک یو ډېر ښکلی کریشن چې دی نه کړی دی خو که دې داسې ځان په بد حل باندې اوس لکه تاسو ځان ډسپلن نه کوي او تاسو خپل دغه نه وکوئ پریزنټیشن نه یو پریزنټیشن او ویداوټ پریزنټیشن بهر ملکونو کې همدغه نیچرل بیوټي ده خو هغوی ارګنایز کړې ده هغوی ارګنایز کړې ده هغوی چې دی نو مطلب بیا هغه ډسپلن کړی دی نه سینس نو زمونږ دلته دا کمی دی زمونږ سره نیچرل بیوټي ډېره زیاته ښکلي ډېره زیات ښکلي سپاټس او ډېر ځایونه دي خو په هغې کې مونږ هم بس هغه شان پرېښي دي او د خلکو ته هم حواله کړي دي بیا
د خلکو دغه دی چې زمونږ بیا چونکې هغه ایز اورال زمونږ څه هغه کنسپټ نشته دی اویرنس نشته دی چېرې دا خپلې زیږونه زمونږ پہچان دی دا زمونږ چې دی نو هغه پلس پوینټ دی نو هغه مونږ هم په خپله باندې لګیا یو ګنده کوې خرابوې همدې خبرې له زه راتلم که نه چې لږه ټیک دا خو د ګورمنټ حوالې سره باید داسې زویونه جوړ شي او یا د هغه داسې ښایسته شي لکه موږ یو ډیش تیارو نو هغې ګارنیشنګ ډېر ضروري که نه یو پلیټ کې چې هغه څنګه ډیش آوټ کړي اوس هغه څیزونه خو بیا د خلکو هم دا ضروري دی چې لکه هغې چېرته لاړ شي هغه بیا څنګه وساتي چې د هغې څنګه انجوای کړي ستاسو خبره سیلفي میلفي وباسي هغې نه پس چې دی بیا دغه تم راشي نور خلک چې راځي هغې دپاره ماغزې سي هغې هم سیلفي والي هغې نو دا ډېر زیات امپورټنټ دی په دې باندې هم پکار دی چې کار وشي دا راته وایي چې ټیک ټاک تاسو یوز کوئ خپل د ملک د چې کوم ځایونو ته تاسو چې کوم ځای کې تاسو کار کوئ هغه پروموټ کولو لپاره بالکل جی اکثر ټیک ټاک په باره کې لږ کنټرولشل خبرې او دا امید اوس بیا بین د خیره بیا بین دی خو بهرحال زما چې کوم آی ډي دی هغې باندې نو هغې باندې زه ټوټل نیچرل چې کوم ویوز دي یا زما کوم وزټ سي هغه ناران سایډ شو کې پی کې ټول ورال نارت سایډ نو د هغې یو پوزیټیو پروجیکشن دپاره زه هغه استعمالوم او هغې باندې ما مطلب دا ټول ایریاز چې دی نو دوی یو ګلمس او تاسو ته یو برډ آی ویو دپاره زه به دا وایم چې هر یو څیز ښه او بد اړخ لري لکه څنګه چې مونږ ډېر خلک دي هغه چکر له لاړ شي نو هلته کې ګندونه واچوي یا چې مثلا تاسو وایي چې زه پروجیکټ باندې لاړم هلته کې مالته جیل جوړ کړو زه د کوهاټ ټنل له لاړم هلته کې ما یو جیل جوړ کړل تش غرونه دي کوهاټ طرف ته شګې دي کاڼي دي خو هلته کې نو دغسې ټیک ټاک هم دی ډېر خلک لکه ستاسو غوندې د نور د انټرټینمنټ دپاره یوز کړي څه دا دپاره چې هغه د خپل علاقې یا د سیمې ښایست ښکاره کړي ځینې خلک شرارتونه کوي د هغې شرارتونو د وجې نه بیا ټیک ټاک پیل کیږي که نه نور دپاره پرابلم وي نو ستاسو ډېره زیاته مننه تھینک یو سو مچ تاسو رالي پروګرام لا کور ودان تھینک یو او لیدونکو همدې سره زه غواړم چې ورکوړه شان د معلم بیا واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا یو ځلې بیا ستړي مه شئ په خیر علی په خیر پښتونخوا ته سړی چې د پروګرام نه فری شي نه لا نه یو فری شوي پروګرام وخت چې کوم دی هغه راغونډېدو کې دی راغونډ شوی دی بس ما صرف چې تاسو سره بای بای وکړم دا هغه ټایم یې که نه سړی وي چې اوکې صحیح دی پوره پروګرام ښه لاړو ښه جوړ شو راځي چې اوس یو کپ چای وږي وڅښو نو هغې سره صحیح ډېر خلک کافي څکي ډېر خلک چې کوم دی هغه چای څکي زه پکې ګرین ټی څکم اشنا چای څکم نو د هر چا خوښوي خو هغه دې لپاره موږ اوس کوو چې زموږ ستړیا ختمه شي او نن پروګرام تاسو وکتو که د چا نه مس شوي نو دا وخت تاسو سکرین باندې ښکارېږي د هم پښتون د سوشل میډیا هینډلز دي چې هغې کې فیسبوک اکاونټ دی زموږ انسټاګرام دی ټویټر دی ویب سایټ دی او یوټیوب چینل دی ځکه چې څنګه تاسو نن دا پروګرام وکتو ډېر ملګرو به نه کتلي ډېر به نیمه پورې کتلي نو که هغې غواړي چې دوباره دا پروګرام وګورئ تاسو زموږ د هم پښتون کوم یوټیوب چینل دی هغلته تللی شئ یوټیوب چینل سبسکرایب کولی شئ او هغې سره به تاسو چې زموږ څنګه پروګرام اپلوډ کېږي تاسو به یو نوټیفیکیشن راځي او د پروګرام نه علاوه ډېرې ښایسته ښایسته ډرامې دي چې پښتو کې ډب دي او هغه به تاسو انجوای کولی شئ کتلی شئ نو لیدونکو زموږ نی پروګرام چې دی هغه پای ته رسېږي او زه تاسو دا وایم چې زموږ واتساپ د لارې تاسو موږ سره کانټیکټ کولی شئ او زموږ چې کوم ایمیل اډرس دی د هغې د لارې موږ سره په پروګرام کې ګډون کولی شئ په خیر پښتونخوا ستاسو خپرونه ده زموږ پروګرام شروع کې مو وي چې د انټرټینمنټ سره او د انفارمیشن ایجوکیشن هیلث سره باید موږ هغه خلک اپریشیټ کړو د خپلې سوسایټۍ چې هغه د دې سیمې دپاره د دې هیواد دپاره یا د دې د خلکو دپاره د خیر ښېګړې کارونه کوي ښه کارونه کوي چې سوسایټي پې ښه کېږي او چې سوسایټي ښه کېږي نو ملک به ښه کېږي او چې ملک ښه کېږي نو موږ او تاسو به ښه کېږو همدې سره اجازت غواړم انشاءالله که ژوند خیر سبا به بل پروګرام کې بیا ستاسو سره مخې ته راځم انشاءالله نو خپل ډېر زیات خیال ساتئ بی پازیټیو بی هیپي د الله په امان